خدایا ټول ګناهونه مې وبخه، لوی او غټ، اولنی او اخیرنی، او خدایا اولنی او اخیرنی، او خدایا پټ او ښکاره شپږ قسمه ګناهونه به الله وبخه. اللهم اغفر لی ذنبی کله دقه وجله، خدایا غټ او واړه، پټ او ښکاره او اولنی او رستنی، خدایا ټول ګناهونه مې وبخه. د سجدې په حالت کې به دا دعا کوله، سر به په سجده باندې پروت. حدیث مبارک کې راځي چې کله سړی د قرآن تلاوت کوي کنه مانځه کې او دې آیات د سجدې ولولي، یا اسی تلاوت کوي او آیات د سجدې ولولي، دې ډایرکټ سجدې لاړي لاړ شي، شیطان وی تباه شوم، تباه وی دا هغه سجده ده چې ما آدم علیه السلام ته ونه کړه نو الله ذلیل او رسوا کړم، او دا بنده را لګي دا سجدې لګي دی خدای جنت ته بوځي، او زه د دې سجدې د الله څخه خوار شوی یم. سجده دا ډېر خوند کوي چې الله ته سړی تندې ولګوي. شیطان وی ذلیله شوم، رسوا شوم، دقه سجده ما آدم علیه السلام ته ونه کړه نو الله تباه و برباد کړم، او دا بندیان لګیا دي سجدې کوي نو دی خو به خدای جنت ته بوځي. نو دغه ټیم کې شیطان ډېر خفه کېږي، الله ته سجدې لګو. ښه چې نفل منځي که نه ځان له منځ کې نفل منځ کوي نو دا دعاګانې پکې غواړه، په سجدې په حالت کې منسوسې دعاګانې کوه. صحابی دے ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نومی دے وی ابیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما دا نبی علیہ السلام سر شپتی رکڑل، دیر بختور صحابہ نو دا نبی علیہ السلام سر می روغ شپوا، شپا کی خو مختلف مراحل رازی، روغ شپا می ور سرا نو ما ورطا دا اوداس اوبم راوڑلی، بی وضوئی دا اوداس اوبم ولا راوڑلی، چې نبی علیہ السلام با اودس کئی، بیا نور سحاجتونه چې کمو هغه مې ولم راوړل، لکه خدمت مې ورله کوه، شپه مې ور سره ډېر خوشحاله شپه مې تېروله، د اوداسه اوبه مې راوړلې، نور سامان مې ورلم راوړو. نبی علیہ السلام خدمت چې مې وکړو، نبی علیہ السلام راته وی سل پړه دې څه دي زه وغواړه، پړه دې څه دي شابه دعا وغواړه. ډېر بختور نه و. نبی علیہ السلام ورته وی پړه دې څه دي شابه وغواړه، شابه څه غواړې بس شابه. نبی علیہ السلام راته وی نو ما سوچ وکړو، صحابه وی مونږ خو چې لا غواړو که نه نو څوک خو سره ډو آخرت ملګری کوي نه، دنیا ډومبې غواړو آخرت وروسته غواړو. دام لا هوښیار سړی چې دنیا او آخرت دواړه وغواړي، صحابو به آخرت غوښتو د دنیا به ذکر هم نه.